जी बिल्कुल د شهیدانو باغ قبرستان کې د پخواني صوبایي وزیر بشیر احمد خان بلور کلیزه ومنځلې شوه چې په کمې کې د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر میر افتخار او ستر سکریټر شرکت وکړو. په دې موقع باندې د بشیر احمد خان بلور په قبر باندې د ګلونو څېره هم واچوله او د هغه د بخښنې لپاره دعاګانې هم وکړې. په دې موقع باندې د چمبر کامرس لیډر غضنفر بلور هم موجود و او د تاجرانو سره سره سیاسي خلکو او د عوامي نېشنل پارټۍ سره تعلق لرونکو په مختلفو عهدو باندې فایز خلکو هم شرکت وکړو او د بشیر احمد خان بلور لپاره یې د بخښنې دعاګانې وکړلې. او نن زمونږ په وطن کې چې د چا کار د دهشتګردي خاتمه ده، هغه په خپله دهشتګردۍ زیاتولو کې چې کوم دی نو خپل لاس وخي. نن په پاکستان کې 22 دسمبر دی او په دې ورځ باندې زموږ نه سینیئر وزیر خیبر پښتونخوا بشیر خان احمد بلور جدا شوی دا او زموږ سره صوبایي صدر میر افتخار صاحب موجود دی. هغې سره خبرې کوو. میا صاحب څه به وایې بشیر خان برسي؟ داسې ده چې د بشیر خان په مقبره کې ولاړ یو. نن د هغه 12مه کلیزه ده چې هغه زموږ نه مطلب جدا شوی دی، شهید شوی دی. مونږ د هغه قبر تعزیري کړې ده، نن هغه ته خراج تحسین پیش کوو او په دې بنیاد باندې مونږ وایو چې د بشیر خان غوندې شخصیتونه نه وی نو نن به په دې ملک د دهشتګردو قبضې وي او چې دا کم خلک په دې ملک کې مزې کوي دا د هغې شهیدانو د وینو برکت دی. که چېرته د باچا خان سپیان نه وی او دا شهیدان نه وي، دا د قربانۍ خلک نه وي، نن به چې کوم دی په پاکستان کې دهشتګرد نه به آرمي چیف چې کوم دی دلته و، نه به چې کوم دی صدر دلته و، نه به وزیر اعظم دلته و، نه به ګورنر و، نه به وزیر اعلی، نه به دا نور عهدهداران و، نه به بیراکرسي وه. ځکه چې دا وطن به د دهشتګردو لاس کې لکه چې نن هم هغوی لګیا دي او خپل مطلب چې مطلب قبضې دپاره مطلب خپل کوششونه کوي. خو لا تر اوسه پورې چې څنګه د باچا خان سپیانو هغه وخت قربانۍ ورکړي، مونږ هم د بشیر خان دغې لارې ته سلام پیش کوو او په خپل هم دا لوس کوو څنګه چې بشیر خان خپل زوی هم د دې خاورې دپاره قربان کو، هارون بلور چې هم دلته ښخ دی او دغه رنګ چې کوم دی زما هم یک یو زوی چې هغه د دې خاورې دپاره قربان شو. که چېرته د وطن د ازادۍ د ابادۍ او د حقوقو دپاره د آیین د بالادستۍ دپاره او د خپلو وسایلو د اختیار دپاره د جنګ خبره شي، د قربانۍ خبره شي، مونږ به هم دغه رنګ خپل سر ورکوو، نه یریږو، نه په شا کېږو، نه چاته سر ټیټوو. نن ورځ ډېره لویه ورځ ده، ډېره غمجنه ورځ ده. په دې ورځ باندې زمونږ شهید بشیر احمد بلور صاحب زمونږ نه جدا شوی و، شهید شوی و. نو د هغې ورځ نن د مانځلو ورځ ده. نو نن چې کوم دی زمونږ د بلور فیملي د طرفه دا ده چې مونږ به په دې قبر باندې صرف سیره غواړو، دعا به کوو. خو چونکې د پارټۍ د مشرانو، د ځوانانو، ورکرانو یو دا خواهش او جوش او جذبه وه چې هغوی نن په دې دعا دوران کې دومره ګڼ خلک راغه او نن تاسو ګورئ چې د هغې د یو جلسې شکل اختیار. بشیر خان نن 1400 برسي ده، الله دې وبخي. هغه چې کله زموږ نه جدا شوی دی نو موږ د هغه کامې ډېر محسوسوو. هغه د پېښور دپاره، هغه د پښتونخوا دپاره. صدر میټروپولیټن پېښور تاسو سره مخاطب یم. څنګه تاسو ته پته ده چې 22 دسمبر زموږ د ډېر ګران او خوږ مشر شهید بشیر احمد بلور صاحب برسي ده. دا ټول مشران دلته جمع دي، صوبایي قایدین هم شته، د مرکزي قایدین هم موجود دي. د بشیر خان خدمات او حوالې سره تاسو ته مختصر داسې خبره ده چې هغه ما یو سړی پوره کتاب هم ولیکي نو کم دی. نو بشیر خان د وطن دپاره، د خاورې دپاره او خصوصي طور د پېښور خلکو دپاره چې کوم خدمات دي هغه چا نه پټ نه دي. بشیر خان په خپل ژوند کې په پېښور کې داسې کارونه کړي دي چې په راروان 70 سال مخکې او نه دې نه پس به نو څوک کارونه وکړي، نه به د هغې خدماتو څوک ورسي. زه هغې ته نن خراج تحسین پیش کوم. الرحمن الرحیم. زه حاجي احمد شاه د میټروپولیټن جنرال سکرټري. څنګه ملګرو تاسو ته پته زموږ بلور خاندان تعریف محتاج نه دی او کومې قربانۍ زموږ مشرانو د بشیر خان سینیئر زموږ وزیرو او چې چېرته به هم په 2008 نه تر 2013 پورې چې کوم پیریډ و چېرته به هم د ماکوس نو دا یو واحد داسې خاندان و. بشیر خان یو داسې واحد انسان و چې دوی به خپل هغه دغه پروا نه کوله، ځان اول ته به مکې ته ځان رسولو او تاسو ټولو ته د دې خبرې د علم دی چې هغه پکې خپل ځان هم شهید کو. نو نن زموږ د هغه 13 برسي ده امناوو او زموږ دلته میټروپولیټن څومره عهدهداران دي هغوی ټول مشران راغلي دي. د یو صدر د کاکشال مسعود منګل نومې دی. د بشیر خان قربانیانې نه هېرېږي او نه به هېرې شي. دا بشیر خان مړ نه دی، موږ مړ یو او 14مه برسي او مناوي کې به سیاسن پیر
او د بشیر خان چې کم خدمات دي په PK3 باندې مور راوړې دوی به بل هم نه کوي انشاءالله